ترتیب عثمانی اتیم نمبر صورت ته او ترتیب نزولی چې دی 40 نمبر صورت ته کلمات د دې صورت چې دی 133 حروف د دې صورت چې دی 533 بسم الله الرحمن الرحیم عبس وتولى نزول د دې په حق د عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه کې شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د قریش سرداران راغلل عتبه شو وغیرہ ابو جهل نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره ناسو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هغه ته دعوت ورکول د ایمان اصل کې پدې کې د امت مولایانو ته تعلیم دی پیغمبر علی السلام ته وای خو پدې کې د امت مولایانو ته تعلیم دی چې اے مولایانو مالدارو سره خوره مکیږئ تاسو وګورئ نن سبا کوم یو غټ شیخ بوي چې مالدار مقتدی وي مالدار سړی به او په سره به خوره کیږي غریب ته به بالکل لیفت نه ورکوي دې کې امت ته تعلیم دی اصل کې نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ناستو دې ته دعوت د ایمان ورکولو حرص کولو چې دی ایمان وروړي په دغه ټیم کې د تقریر په ټیم کې عبد الله ابن ام مکتوم ړوند صحابي د مبارک आवाज کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د تقریر په منځ کې ما ته او خیاغه سچي الله تا ته خودلې دي په دې باندې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په تندي باندې د خفغان آثار ښکارا شو تندې تروش شو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په تقریر باندې لګیا او د په منځ کې आवाज وکړ هر انسان چې په تقریر باندې لګیا وي منځ کې आवाज وکړي نو انسان به سوره کیږي نو د الله تبارک و تعالی محبوب دی دا خفغان د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم الله ته خوښ نشو الله تبارک و تعالی ورته چې دا اصل کې امت ته تعلیم دی خدا نور مولایانو ته دا صحابي غریب دی او دا مالداران چې دا ابو جهل شعبه وغیرہ دا مالدار ته دا غي ته توجه کې آیت نازل شو عبسا تریو کو تند نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وتولى معنا عبوس ولیکيږي تندي ترشولتا عبس تریو کو تند نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وتولى ويغرزولو مخبل وجهه من الاعمى وتولى وجهه من الاعمى ويغرزول مخبل لرا من الاعمى دي رون صحابنا د عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه انجا ولی اے بی انجا دا چراغو دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم لرا الاعمى دارون صحابی چې دسترګونه ضعیفو وما يدريك سشي خبر درکړی تا ته یعنی تا ته پته نه د احوال د صحابي لعله خایګي د عبد الله ابن مکتوم سیب یزکا چې ځان پاک کړي من الاثم د اسمنا د ګنانا او یذکر یا پنغسته فتنفعه پس نفع برسول دتا الذکر نصیحت ستا پنستا اما من استغنا هر چا غسوک استغنا چې ځان مستغنی غنی دیلانا فمال باندې ابو جهل او عتبه وغیرہ فانت پست چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم له دلرا تصدى توجه کې مخ ورتاړي د وجه د حرستانه چې ایمان وروړي دي ډیر حریصي او حال دار یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وما عليك نشته پتا باندې وما عليك الالزام نشته د پتا باندې الزام څه خبره نه ده الله تا پدې نني سي پدې خبره الله یزکا دا چې دی پاک نشو د ګنا نه دا پدې باندې الله تا نني سي ان عليك نشته د پتا باندې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الا البلاغ مگر تبلیغ دې رسول دې بس ستا صرف رسول دې نور تا نني سي الله پدې باندې چې دی ایمان ولا تسالوا عن اصحاب الجحيم تا نه تاسو نشي کولای په بار د جهنم یانو بل ذکر راځي واما من هر چغه سوکو جا کا چراوه تعالی عبد الله ابن ام مکتوم سیبا یسعى کوشش کولو په خیر کې د صحابي مبارک او هو دا یخشا حال دا دې یریدو د الله تبارک وتعالى نه فانت پست چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم عنه دا غینا تلها معنا ځان مشغوله د کفارو په دعوت باندې تلها ځان مشغوله د کفارو په دعوت باندې
کلا معنا هرگز د سیندا لا تفعل مثل ذلك ابدا داسې مکوا ګوره ابدا امت تعلیم ده مولیانو ګوره داسې مکوي مکیږي چې مالدارو سره خوره کیږي ټوخ کیږي او غریب ول بالکل لیفت نه ور کوي نو کلا هرگز د سیندا لا تفعل مثل ذلك مکوا په مثل دری ابدا انها یقینا دغه قران کریم چې تذکره نصیحت ته فمن پسوا سوک شا چې اراده وي د الله د بندگانو نه ذکره یاد دي کی دی قران کریم لرا یا قبله قبول دي کی دی قران کریم لرا فی صحف داس قران دی چې لیکل شوی دا قران کریمه په صحیفو کې لوح محفوظ کې مکرمه چې عزتمند عند الله مرفوعه چې اوچت کړي شوی دا قدر او عظمت ده مطهره پاک کړي شوی دی به ایدی دی پلاسونو د سفرت لیکونو د لیکونکو سفره لیکونکو فرشتي هغه کاتبین د وحی چې دی مطهره پاک کړي شوی دی د رسیدلو د شیطانانو نه بی ایدی سفره دی پلاسونو د سفرت معنا لیکونکو فرشتي چې کاتبین د وحی دی کرام معنا چې عزتمند دي بررت نیکو کار دی د دې پلاسونو لیکل شوی قتل الانسان خیردا لعنت دي کړي شي مړ دي شي د انسان لرم مراد تینا کافر انسان دی ما اکفره ای شیء اکفره کوم یو شي ناشکر کړي د انسان لرا صيغه د فعل تعجب ده د دومره سوچ نه کوي دا انسان من ای شیء د کوم شینا لک تفکر دی وکي دا انسان من ای شیء د کوم شینا خلقه پیدا کړي الله تبارک وتعالى من ای شین جواب ورسنشتا رب کریم جواب کوي من نطفه پیدا کړي الله تبارک وتعالى د انسان لره من نطفه د نطفینا د منینا خلقه پیدا کړي دلرا حسن سے ویا کیف يتکبر من خرج من سبیل البول هغه انسان څنګه تکبر کوي چې د راوته ده د لارې د امتیازونه مرتين دوزل د لارو د امتیازونه یو ځل د پلار بل ځل د مور بیبي دوزل راوته دي د لارې د امتیازونه او د تکبر کوي غرور کوي نو تاسو سره انسان تکبر او غرور نه خيږي عاجزي در سره خيږي ضحاک سے وای نازل شوی په بار د عتبه ابي لهب کی ابو لهب بارک خو آیت عام دی هر انسان چې تکبر کوي متکبر وي هغه د پرز د جره چې تکبر مکو د سنه پیدای من نطفه د نطفینا خلقه پیدا کړی د الله تبارک وتعالى فقدره پس بیا برابر کړی د الله تبارک وتعالى فی بطن امه د مور بیبي په ګډه کې څه شی برابر کړي د حاک صاحب د ابن عباس صاحب نه روایت کې لا سونه ولا برابر کړي خپې سترګې دا وګوره څوک طویل پیدا کړي وګت څوک قصیر وي لنډوي څوک شقی وي څوک سعید وي څوک قبیح وي بدرنګ وي څوک خسته وي څوک سپین رنگ وي څوک تور رنگ وي نو فقدره پس بیا برابر کړي د لره الله تبارک و د انسان لره فی بطن امه د مور بیبي په ګډه کې ثم السبيل بیا لاره د وتلو د دنیا ته یسره دای ورته آسان کړي الله تبارک و تعالی دای ورته آسان کړي ثم د عقل منله چې د انسان به دغه سروزي سهل له طريق خروجه من بطن امه دای ورته آسان کړي د وتلو د مور بیبي ګډه نه دا وګورم د مور پر رحم کې الک ورس پورز لویږي دا سه پروت وي په یو طرف باندې د پیدایش په وخت کې الله تبارک وتعالى دا سه واړی دی لار ورته آسان کې د وتلو نو ثم السبيل بیا الله تبارک وتعالى لار د وتلو د دنیا ته یسر هو آسان کړی دی انسان لرا یا بعض مفسرین مویا ثم السبيل بیا لار د یعنی لار د الله ته ورتلو دا ورته آسان کړی دا وګوره سو قرآن ترجمه کوي تاسو ته سو احادیث بیان دا آسان کړی الله تبارک مجاهد سے وی طریق الحق والباطل لار د حق او باطل تاسو ته الله آسان کړی دا چې علما لګیا دي ترجمه کوي احادیث بیان تقریرونه کوي یسره آسان کړی الله تبارک وتعالى ثم بیا ماته
ملکی دی انسان لرا الله تبارک وتعالى فاقبره پس بیا په قبر کې دنکی دلرا څنګه په قبر کې دنکی څنګه یعنی شریعت نازلې دا په قبر کې دنکی امر کوي چې د مړ په قبر کې کېده یا فاقبره من جعل له قبرا ګرځي دلرا الله تبارک وتعالى قبر چې پټ کې د اکرامن عزتمن د زناورو په شانتي چرته لړنه کې د مرغانو په شان نه دومره عزت ورته ورکړي دي ثم بیا اذا شاء کله چې اراده وشي د الله تبارک وتعالى انشره احیاه ژوند کې د انسان لرا ثم بیا اذا شاء کله چې د الله اراده وشي انشره من احیاه بعد موته راپورته کې ژوند کې د لرا رسته د مرګ جزاء د پاره کله هرگز د سینه لکه څنګه چې د خلق کافران وي چې بعث نشته بیا پورته کېدل نشته لما يقضي هرگز پوره نکړه د انسان الله ویا ما ټول هغه څه امره چې امر کړی شوی دی دته ټول پوره نکړه چانه لګ پاتې چانه ډیر پاتې فلينظر الانسان اس دلائل عقلیه بیان الله تبارک وتعالى فلينظر الانسان پس ودی ګوري دا انسان چې څنګه د الله تبارک وتعالى د خوراک بندوبست کړي دي سوچ دیو کړي لک فکر دیو کړي دي دلایل ہوتا فلينظر الانسان پس ودی ګوري انسان الى طعامه طعام فلرا ان سببنا یقینا مونږه سببنا را توي کړي مونږه الماء او دورې زونه پدی باندې صبن پتو یول سرا ثم بیا شققنا سری کړي مونږ شلولې مونږه لرد زمکه لرا شقن پښلول سرا غنم دانه پلوټه باندې پراتوي وچوي او باران پوش وچوي بیا تیغو کې غنم راوخیږي فانبتنا پسرا زرغون کومږه فيها پد زمکه کې الله وحبا داني وعنبا او انګور وقضبا ترکاریانی یا مڼه تفاح سیوان وزيتون بین چوڑوي تیل تینو باسي ونخلا او کجوره دارنګ الله وي زرغون کړي مونږه په دې ځمکه کې وحدائق باغونه غلبن غن غلبن معنا غن وفاكهه او تازه میوه وابا بعض مفسرین وي وچی میوه یا وفاكهه تازه میوه وابا او غیاګانې دا هم مونږ زرغون کړي متاع دا فائدہ دا من متاع لكم من منفعه لكم دا منفعت ده فائدہ لكم تاسو د پاره ولي انعامكم د چار پایانو تاسو د پاره زناور د پاره دا انعامات ذکر شو وص الله تبارک وتعالى ويسنه چې د انعامات صرف پدې خړل اوس کلو پدې سوچ کې لا شي نه دبا ورکه ګوره اخرت ته تیار وکي فاذا جاءت کله چې راشي الصاخ منا واسخت چې دویم شپېره د قیامت یوم پدغ ورځ باندې يفر المرء تختبا سړی من اخيه دورور خپلنا و امه د مور بي خپلنا و ابيه او د پلار خپلنا بتختی و صاحبته او د دلبرین خپلنا خزي خپلنا و بنيه او د زامن خپلنا لكل امرئ هر سړي د پاره منهم د خلقنا يومئذ پدغ ورځ باندې الله وي شأن من حال یو حال بوي ټول به نفسي وي هر څوک بخپل ځان باندې مشغول وي یغنیه چې بے پروا کوي به دلر د بلنا حال د بل چانه بے پروا بوي د پلار پروا بنوي د خزي پروا بنوي د بچو پروا بنوي ټول به نفسي په دغه ورځ باندې یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې په ورځ د قیامت کې به ټول خلق بربند را پاسي پورته کیږي ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها مبارکه وتویه خزي او نر بټول داسې بربند پاسي نو د یو بل شرمګا ته به نه ګوري خزه به سړی شرمګا ته ګوري او سړی به د خزو شرمګا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل یا عائشه غډیره سخت ورځ ده الله دې موږ ساتي د چا به دې ته پام نه وي چې عورتونو ته به څوک ګوري بیا ورته دا آیت ویلو لکل امرئ منهم هر یو سړي د پاره منهم د خلقونه یومئذ په دغه ورځ باندې شان یو حال بوي مشغول بوي په ځان خپل باندې یغنی چې بے پروا کوي به دغه سړي له د غیر نه حال د غیر نه وجوه سمخونه بوي یومئذ په دغه ورځ باندې الله مسفره روخانه بوي رڼا کون کې بوي ضاحکه معنا خندیدون کې بوي د مؤمنانو روحونه مخونه مستنفره معنا مستبشره وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره
خندیدون کی به معنا مستبشره خوشاله به د مؤمنان ووجوه سمخون به یومئذ په دغه ورځ باندې علیها پدی باندې غبره معنا غبار گردون به ترحقها چلاندې کړي به دی لره قطره توروالی لاندې کړي به دی لره توروالی اولئک دغه تور مخی چې دی الله هم الکفرتهم دا کافران دي دا قیدی سره لګوا الفجرۃ بدکار دی عمل سره لګوا